وی تاسو به جنت ته داخل نشئ تر کومې پورې چې تاسو ایمان نه راوړئ او تاسو مؤمنان نشئ جوړېدی تر کومې پورې چې تاسو په خپل منځ کې د یو بل سره محبت نه وي کړی. اوس نبی علیه السلام وفرمیل چې آیا زه تاسو ته هغه څیز ونه ښیمه کوم چې تاسو خپل کوئ او عمل پرې وکئ نو تاسو به په خپل منځ کې د یو بل سره محبت کوونکي جوړ شئ. نو چې محبت کوونکي جوړ شئ نو مؤمنان به جوړ شي او چې مؤمنان جوړ شي نو جنت ته تلو والا به جوړ شي. اوس نبی علیه السلام مبارک څه مشکل عمل او مشکل کار نه دی ښودلی، ډېر آسان عمل او آسان کار یې ښودلی. وی فرمایل افشو السلام بینکم، په خپل منځ کې سلام عام کوئ، په یو بل باندې سلام اچوئ چې هر طرف ته د سلام ناری وي، که تی پیژنې او که تی نه پیژنې، که ستا خپل دی رشته دار دی او که پردی دی نو ته پې سلام اچوه. نو دې سره به د زړونو نفرت ختمیږي، حسد او بغض به ختمیږي، محبت به سیوا کیږي او تاسو به مؤمنان جوړیږئ او جنت ته تلو والا به جوړیږئ. نو سلام عام کوئ او که غواړئ چې سلام عام شي نو دا پیغام عام کوئ د